الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وعلماء أهل سنته وأولياء ملته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: والذين لا يشهدون الزور. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وكريمنا وحبيبنا ومحبوبنا ومأوانا وملجانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام المتقين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. رب العزال خالق کائنات، رب المشرقین و رب المغربین په توفیق سره نن بیا د جمعې مبارکې په دغه مبارک ساعتونو کې د یو عظیم فریضې ادا کولو دپاره حاضر شویو. رب العزال خالق کائنات زموږ ستاسو حاضري لیدل اورېدل ویل په خپل لوی جناب کې قبول و منظور فرمایي. نن داسې ورځ ده چې په دې ورځ باندې د ډېرو خبرو باندې خبرې کول او په هغې باندې خپل ګزارشات وړاندې کول پکار دي. یو حیثیت نننۍ ورځ د کرسمس ډے ده، بله د قائد اعظم ډے ده، او تیر په تیره د عقیدت او د محبت د تقاضو مطابق زمونږ استاسو مشر مرشد کریم د لنډی کوتل شریف د استانې چشم و چراغ د ولایت تاجدار او د اولیاء کرامو سردار جناب مشر صاحب مبارک رحمت الله علیه نن دویمه کالیزه ورځ ده، او بیا که چېرې نږدې په نږدې وکتلی شي نو نوی کالم د 2021 واله نوی کیږي. نو دا څلور واړه داسې مضامین دي چې په دې باندې خبرې کول د نن جمعې تقاضي دي. خو بهرحال مونږ به د خپل عقیدت او د پیرزوینې دپاره د خپل صاحب مبارک او د خپل مرشد کریم رحمت الله علیه دپاره به انشاءالله العزیز د 2 رکعاتو نفلو په صورت کې د هغوی مبارکو ایصال ثواب ضرور کوو، دعا به کوو. او د قائد اعظم ډے په مناسبت سره هم خبرې اترې ممکن دي، خو دا موږ تاسو ته څه ناڅه معلومې دي. نو زه په لنډه باندې د 2 خبرو په دغې د جمعې په خطاب کې گزارشات وړاندې کړم چې 25 دسمبر باندې د عیسایانو د اختر ورځ ده، او بیا نږدې 100 ورځې بعد به 2021 آغاز کیږي. د هغې په حوالې سره 2-3 خبرې عرض کول غواړم. رب العالمین خالق کائنات
د دین اسلام پوها او په دین اسلام باندې عمل کولو توفیق نصیب فرمایي. زه به د اختصار په بنیاد باندې د قرآن کریم فرقان حمید د یو آیات کریمه نه آغاز وکم. رب العزال خالق کائنات د نیکانو بندگانو قرآن کریم کې څه صفات په تواتر سره آیاتونو کې بیان کړي دي چې خدای پاک ته محبوب بندگان څوک دي. الله پاک د نیکانو د بندگانو یو معیار ښودلی دی په مختلفو آیاتونو په صفاتو بیانولو کې چې زما نیکان بندگان د نیکان نه مراد ضرور دا نه ده چې خامخا اولیاء کرام بندگان، یعنی مقصد دا چې زما په ایمان باندې او زما په اسلام باندې برابر خلق څوک دي. رب العالمین د خپلو بندگانو د پاره د اسلام او د نیکۍ چې کم معیار ذکر کړی دی په هغې آیاتونو په تسلسل کې یو آیات کریمه دا هم دی چې رب العالمین فرمایي چې والذین لا یشهدون الزور، زما په ایمان باندې او د ما په اسلام باندې برابر خلق الله با فرمایي چې هغه کسان دي لا یشهدون چې نه حاضریږي نه شاملیږي الزورا، زور ته نه حاضریږي. زور مفسرینو چې کومې معنی لیکلی دي په هغې کې د طویل بحث په بنیاد باندې وضاحت نه عرض کول غواړم، خو چې نن ورځې سره کم مناسبت دی هغه دا چې حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه فرمایي چې الزور نه مراد الله پاک فرمایي زما نیکان بندگان په ایمان او په اسلام باندې برابر بندگان هغه دي لا یشهدون الزور چې د غیر مسلمه اخترونو کې نه حاضریږي. د غیر مسلم چې کم اخترونه نمانځلی کیږي د غیر مسلمه د اسلام نه علاوه د نورو مذهبونو کې چې کم اخترونه مناویږي الله پاک فرمایي زما کلک بندگان هغه کسان دي، زما د دین و اسلام په معیار باندې برابر هغه کسان دي چې کومو کسانو زندگی په دې ډول باندې تیریږي چې دوی د غیر مسلمه اخترو کې نه حاضریږي. د غیر مسلمه خلکو اخترونه نن مانځي الله فرمایي دا زما بندگان دي. څه مطلب شو؟ یعنی مطلب دا شو چې د ایمان او د اسلام تقاضا دا ده چې د غیر مسلمه اخترونو نه به مبارکي ورکې، نه به د غیر مسلمه د اخترونو په مجلسونو کې حاضري ورکې، او نه به د غیر مسلمه د اخترونو د لمانځلو دپاره انسان د هغې دپاره څه هلې ځلې کوي. دا د قرآن کریم فیصله ده. نن د عیسایانو د کرسمس ډے ده او دغه کرسمس چې کومه د انګلیش لغت وکتلی شي نو کرایسټ ماس نه دا کرسمس ډے جوړه کړې شوې ده او کرایسټ حضرت مسیح علیه السلام ته حضرت عیسی علیه السلام ته وایي او میس ته خوشحالۍ ورځ ته وایي، ماس ته خوشحالۍ ورځ ته وایي. نو د هغې نه د دوی د عیسی علیه السلام مبارک د پیدایش ته ورځې د ځان دپاره اختر جوړ کړو او دغه اختر د عیسی علیه السلام مبارک د اسمان ته د ختو نه ډېر وخت بعد تقریبا د تاریخ مطابق 350 کاله بعد دغه کرسمس ډے عیسایانو ایجاد کړه. ډېره لرې خبره ده چې عیسی علیه السلام مبارک د ولادت کال معلوم شي، بیا د ولادت ورځ معلومېدل خو ډېره ګرانه خبره ده. خو بهرحال مختصر دا چې عیسایانو ځان دپاره د یو اختر ورځ جوړه کړه چې دا د عیسی علیه السلام د پیدایش ورځ ده.
د عیسی علیہ السلام مبارک مسیح عیسی ابن مریم په دې 25 دسمبر باندې پیدا شوی و او د خپل پیغمبر په ولادت باندې هغه ورځ په عالمي دنیا کې عیسایان ډېر په عقیدت او په احترام باندې مناوي. مونږ طرف نه هغوی باندې څه پابندي نشته. هغوی یو خپل مذهب دی، خپل دین دی، مناو دی کی. اگر چې پاکستان کې هغوی اقلیت کې شمارېږي، د اسلام د حکومت طرف نه پابندي په نه وي، خپله کرسمس ډے د مناو کی. خو سوال په دې ځای کې دی چې اختر د عیسایانو دی او خوشحالی مبارکبادۍ مونږ وله ورکوو. ټول فیسبوک د کرسمس ډے نه ولې ډک دی؟ ټویټر باندې د کرسمس ډے د مبارکبادیانو پیغامات ولې شیر کیږي؟ زمونږ ستاسو د واټسپ په ګروپونو کې د کرسمس ډے څومره ترویج کیږي؟ آیا دومره ترویج د واړه اختر هم چرته شوی او که نه؟ دومره اظهار د محبت په غټ اختر کې هم تا کړی او که نه؟ آیا دومره اظهار تا د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د 12 ربیع الاول په ورځ چې کالم معلوم دی، میاشتم معلومه ده، ورځم معلومه ده، حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ولادت هغه منټونه معلوم دي چې په کم وخت کې په کمو منټونو باندې د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ولادت شوی و. نو د خپل نبی پاک د ولادت چې موږ د پاره اختر دی، ډېر داسې د سوچ حاملین شته چې هغه علما دي د نبی پاک د ولادت ورځې ته مناولو ته بدعت وایي. هغه ځان له موضوع ده، خو لنډه ده چې 25 دسمبر باندې یاد ساتئ عیسایان اختر لمانځي. عیسایانو ته په خپل مذهب کې اجازت دی، هغوی چې څه کوي هغه کولی شي، خو لیکن موږ ستاسو مسلمانان د هغوی په رنګونو باندې ځان رنګ کو، د هغوی سره په دغه کرسمس ډے کې موږ کیک کټ کو یا د هغوی سره موږ تحفې تحایف وله ورکو، هغوی له مبارکبادي په میسج باندې ورکو. یاد ساتئ دا د قرآن او د حدیث مبارکو قطعا خلاف خبره ده. قرآن کریم فرقان حمید ارشاد فرمائی والذین لا یشهدون الزور. قرآن فرمائی ایماندار خلق هغه دي چې څوک د غیر مذهبه اخترونو کې نه حاضریږي. سیاسی توګه باندې په سیاسی لین دین باندې هغې ځان له اهمیت دی، خو لیکن زمونږ ستاسو دپاره بیا خاص کر هغې مسلمانانو دپاره چې څوک په انګلینډ کې اوسیږي او د دې ځای نه تلي کار روزګار دپاره یا فیملی هم هلته تلې ده. مونږ ستاسو هغه مسلمانان چې د لا اله الا الله د کلمې په نامه باندې پیدا دي، پیدایش کې ورته غوږ کې اذانونه او اقامت شوی دی، په 2 ورځ باندې د نبی پاک مبارک د سنتو مطابق عقیقه شوې ده. هغه کسان ځوانان لاړ شي بار ممالکو کې ځان آزاد خیال کړي او په همدغې کرسمس ډے په ورځ باندې په عالمي دنیا کې څومره مسلمانان په نور بیرونی ممالکو کې اوسیږي، باقاعده مسلمانان دا ورځ ورسره مانځي چې دا د ایمان کلاکلم خلاف خبره ده او دا د اسلام بالکل خلاف ده. او کچرې زه د خپل فقه حنفي د مذهب په حوالې باندې یو خبره ذکر کم او بیا مخکې چند احادیث مبارکه او گزارشات وړاندې کم. زموږ د مذهب یو معتبر کتاب دی الدر المختار، او په هغې کې د حافظ امام کبیر رحمت الله علیه یو خبره ذکر کړې ده او هغه په دې باندې فتوه ورکوي چې کچرې غیر مسلم خلکو اختر او یو مسلمان راولګېدو او د هغې په اختر په ورځ باندې یا د اختر نه مخکې یو غیر مسلم له د هغوی اختر په بنیاد باندې په ګفټ کې یو انډه ورکړه، انډه چې 15 اوس په دې حکومت کې تقریبا 20 روپو ته ورسېده انډه. د هغې یو انډه چا وله په تحفه کې ورکړه، یو عیسائی له چې کرسمس ډے ده ما طرف نه مبارک شه یو ګفټ واخلم، یو انډه ګفټ کې ورکړه.
علماء فقه حنفی فتوا بدا ځکه مونږه حنفیان یو فقه حنفی زمونږه مقصد دی او په دې باندې مونږ فتوا ورکو هغې مبارکان فرمای چې دغه انسان ټول اعمال نیک او صالح ټول اعمال ضایع شول چې څومره نیک اعمال د په ژوند کې کړي دي او کافر لې غیر مسلم الله د هغوی د اختر ادب و احترام وکړو تعظیم وکړو او د هغې اختر ته درانه وکتل او هغوی سره ولمانځلو په دې طریقې باندې چې هغه غیر مسلم له یو ګفت ورکو اگر چې د یو انډې ګفت وي علما په فتوا په دې باندې ورکوي چې دغه انسان چې څومره جمله نیک اعمال په ژوند کې تیر شوي دي هغه ټول اعمال یې ضایع شول علماو دا سخته فتوا ولې ورکړې ده په دومره زږو الفاظو باندې ولې ارشاد فرمایي وجه دا ده چې مسلمانان خپل دین راټینګ کړي مسلمانان خپل مذهب راټینګ کړي ما ته د بل مذهب څه ضرورت دی د بل مذهب د اختر د لمانځلو ما په معاشره کې څه کمی دی آیا زه به په دې باندې ایډوانس ښکاره کېږم چې زه کرسمس ډے مبارکبادي وله ورکم او دنیا فیسبوک باندې څومره پوسټونه خواره شوي دي کرسمس ڈے مبارک عیسائی برادریوں کو کرسمس ڈے مبارک ہو آیا دغه پوسٹ شیئر کولو اسلام څه حیثیت ورکړی دی نه خبرې او کنه صرف مبارکبادي ولا ورکوي یاد ساتئ اسلام په دې باندې زوره نه ورکوي دا څه معمولی خبره نه ده او کچرې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زمانې یو صحابي رسول راغلی ترمذي شریف حدیث دی نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک له یو صحابي راغی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما نظر منلی چې زه به فلانکي ځای کې قرباني به زه فلانکي ځای کې کوم نو آیا زه هغه فلانکي ځای له تلی شم او که نه زه خپله قرباني د مدینې منورې په مضافاتو کې چې کم یو مقام دی هغې ځای کې زه خپله قرباني کولی شم او که نه نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک دوه پوښتنې وکړې یو پوښتنه دا وکړه چې آیا چې کم بوانه ځای نامه وه بوانه مقام کې آیا څه بوتان خو به نه وو پراته مخکې زمانه کې چې هلته عبادت کېدو ته هلته وړې خپله قرباني عرض کېږي یا رسول الله نه هلته څه د بوتانو مرکز بوانه د بوتانو ځای نه و نبی پاک ورته دویم نمبر سوال وایي آیا ای صحابي چې دا تک خپله قرباني تا نظر منلی چې زه به بوانه مقام کې او په ځای کې زه خپله قرباني کومه آیا په دغه ځای کې خو به د غیر مسلم اخترونه نه نمانځلی کېږي عرض کېږي نه یا رسول الله وسلم نبی پاک مبارک ورته وفرمایي ځه بیا په خپله چې کم نظر دی پوره یې کا او نبی پاک مبارک وفرمایل چې د شریعت خلاف نظر او د خپل د وس نه زیات نظر پورا کول اسلام کې درست نه دی یو انسان ووایي چې که ما فلانکی کار زه به اسمان ته خیجم نو اسمان ته خطی شي دا د وس نه زیات کار دی یا ووایي چې که فلانکی کار وشي خدا نه خواسته زه به شراب څکم دا ناروا نبی پاک فرمایي اسلام کې د داسې نظر پورا کول نشته دی مقصد دا نبی پاک ورته فرمایي چې تا کم نظر منلی چې بوانه علاقه کې او بوانه ځای کې به زه قرباني حلالوم آیا په دې ځای کې خو به غیر مسلم اختر نه نمانځلی کېږي غیر مسلم اخترونه خو به دلته نه مناویږي عرض کېږي نه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویې فرمایي خپل نظر پوره کا شارحین د دغې حدیث لیکي چې هغه ځای له نبی پاک منع فرمایلی ده چې په کم ځای کې د خلکو غیر مسلم اخترونه نمانځلی کېږي هغې ځای له تګ هم منع دی نو دې د وجې نه حاضرینو زه په شد و مد سره د دغې خبرې وضاحت ځکه عرض کوم سوشل میډیا سره لږ ډېر د تعلق په بنیاد باندې ډېرو خلکو د کرسمس ډے مانځلولو د مناولو مبارکبادیانې مسلمانانو یو بل له ورکوي دا څومره د کمکلۍ او د حماقت خبره ده چې اسلام بلکې بعضې کسانو تصور دا دی
چې دا به د اسلام چرته یو جز وي، د اسلام به حکم په دې باندې ورکړی وي. حالانکه نه، عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ارشاد فرمایلو په خپل دور حکومت کې، وی فرمایل چې مسلمانانو یاد ساتئ د کافرانو اخترونو ته مه حاضرېږئ، ځکه چې خدای پاک په هغوی باندې خپل قهر راوری، خپل غضب پر راوری. نو چې څوک د کرسمس ډے د مناوېدو دپاره ځي چرته، او بیا زه هغه کسانو ته گزارش کوم، خپل ورونه وي، خویندې وي، فیملی وي، بار ممالکو کې، انګلینډ کې، مغربي یورپي ممالکو کې څوک اوسیږي، هغوی له پیغام ورکئ. که نن ورځ باندې چا کرسمس ډے مناو کړي وي یا چا سره شریک شوی وي، هغې وخت کې توبه ویستل پکار دي. عمر فاروق فرمایي هغې خلکو باندې قهر راوریږي چې کوم خلک د غیر مسلم سره اخترونه نمانځي. ها، پادش عیسی علیه السلام د ولادت ورځ ده، به حیثیت د دې نه چې عیسی علیه السلام مبارک مونږ ټول پیغمبران منو، مونږ د ټولو پیغمبرانو باندې ایمان دی. 1,24,000 کم و بیش پیغمبران راغلی، آدم علیہ السلام نه واخله تر عیسی علیہ السلام پورې څومره پیغمبران راغلی، هغه ټول پیغمبرانو قدمونه او پیزار دا د مونږ د سر دپاره تاج دی، او امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم پیزار او قدمونه دا بیا د پیغمبرانو دپاره تاج دی. هغې عقیدت او محبت دپاره مونږ ته د کرسمس ډے د عیسی علیہ السلام محبت پیغام د نه راکوي، نه د کرسمس ډے نه مونږ د امن و امان پیغام زده کولی شو. مونږ ته چې کم امن و امان چا ښودلی، مونږ ته خپل رسول ښودلی، مونږ ته خپل دین اسلام ښودلی دی. او که د عیسی علیہ السلام د محبت خبره شي، مونږ صرف یو سوال د عیسایانو نه دا کوو، یو سوال عیسایانو نه، یهودیانو نه یو سوال دا کوو چې تاسو د ما پیغمبر سره محبت ولې نه ساتئ؟ زه خو د ستاسو پیغمبر سره محبت ساتم. مونږ استاد صاحب چې تاسو دهشتګرد یې، چا پوښتنه وکړه انګلینډ کې، تاسو دهشتګرد یې، تاسو د پیغمبرانو دشمنان یې، او تاسو دا یې او تاسو دا یې. مونږ استاد محترم ورته وفرمایل چې مونږ پیغمبران دشمنان یو که تاسو پیغمبرانو دشمنان یې؟ تاسو ټول عیسایت کې یو کس راته وښایئ چې چا په خپل بچي باندې محمد نوم ایښودی وي. تاسو ټول عیسایت کې راته وښایئ چا په خپل بچي باندې ابوبکر نوم ایښودی وي. تاسو ټول عیسایت کې راته وښایئ چا په خپله لور باندې فاطمه نوم ایښودی وي، چا په خپل نوم بچی باندې آمنه نوم ایښودی وي، چا په خپل بچی باندې عایشه نوم ایښودی وي. ټول عیسایت کې راته وښایئ. او که راشي د مونږ کور له، نو که ما زوی راوځي نو چا نامه به عیسی علیه السلام وي، د چا نامه به عیسی وي. او که د بل بچی د کور نه راوځي او بچی راوځي، د چا نامه به موسی وي، د چا نامه به اسماعیل وي، د چا نامه به ابراهیم وي، د چا نامه به داود وي، د چا نامه به اسحاق وي، د چا نامه به سلیمان وي. که چېرې د ما د کور بچو نه، د کور نه بچي راوځي، ټول هغه ماشومان به راوځي چې کم پیغمبران تاسو منئ، همغه پیغمبرانو نامې مونږ په خپل بچو باندې ایښودې دي. او که د مونږ د کور نه چېرته ماشومه راوځي، د چا نامه به مریم وي، او هغه مریم بیبي په نسبت باندې ږدو چې کومه مریم د عیسی علیه السلام مبارک مور بیبي وه. مونږ د امن واله یو، مونږ امن، مونږ محبت دا د عیسی علیه السلام د زندګۍ نه زده کړی دی، دا د دوی مبارکو د معجزاتو نه مونږ زده کړی دی. قرآن کریم راواړوه، د عیسی علیه السلام مبارک ذکر په هره سپاره کې د عیسی علیه السلام ذکر ملاویږي. مونږ ورسره عقیدت ضرور ساتو، خو نه په دې طریقه عقیدت نه ساتو چې ما ته د عیسی علیه السلام عقیدت وښایي. نه، د عیسی عقیدت د عیسی علیه السلام والا مونږ نه زده کوو، مونږ هغه عقیدت زده کوو چې مونږ ته خپل رسول پاک او مونږ ته خپل قرآن پاک کم ښودلی دی. مونږ الحمدلله د ټولو پیغمبرانو سره مینه محبت ساتو. په اختتام کې خبرې ډېرې زیاتې، خو گزارش کومه لکه څنګه کرسمس ډے په دې ورځ باندې نمانځلی کېږي، او مونږ ډېر زیات د دین اسلام نه د دورې په بنیاد باندې یا د دین حصه جوړه کړې،
او یا د خپل جهالت ته وجې نه دغې ورځې ته ډېر درانه ګورو خو بهرحال موږ په بل باندې هم نظار کوو خو نه خپل هم نه منو دا د اسلام طرز دی یاد ساتئ لکه څنګه دغه ورځ مونږ په جهالت په بنیاد باندې مونږ ورته مبارکبادي یو بل ته ورکوو یو کار مونږ کې بل دی او هغه دا څو ورځې بعد چې کوم عیسوي سال دی هغه نوی کیږي او په دې شپه باندې لکه څنګه په 25 دسمبر باندې مونږ بعضې جهالت په بنیاد باندې کارونه کوو دارنګه چې کله نوی کال عیسوي کال نوی شي نو مونږ هم بعضې څیزونه د جهالت په بنیاد باندې کوو چې هغې کې آتشبازي صرف فهرست ده اسلام کې آتشبازي نشته دی قرآن کریم فرقان حمید د ګڼ شمېر آیاتونو نه وضاحت طرف ته نظم وخت ختم دی یاد ساتئ اسلام کې آتشبازي نشته بل دویم نمبر خبره مونږ په دې شپه باندې چرته لکانی چرته ماشومانان او چرته چا سره موټرسایکل دی او که چا سره د پلار او د نیکه غټ ګاډی دی په دغې پارکونو کې ویلینګ په کوو او قسمه قسم ګانې بجانې مونږ جوړې کړي وي او ماحول هم ګرم کړی وي چې سبا له نوی کال دی چې بیا 12 بجې شي فکس بیا 12 بجې شي په دې باندې زمونږ چې کوم د خوشحالۍ انداز دی الف نه یا پورې څومره انداز دی دا ټول د شریعت خلاف دی دا د قرآن کریم خلاف دی او داسې طریقو باندې چې ډزې کې فائرنگ کې د گاډو ویلنگ کې مختلفو پارکونو کې ډولو سورنۍ راغلی وي گاډو کې مختلف قسمه ګانې تیزې لګولی شوي وي دا هر څه د اسلام خلاف دي بس مونږ دغه یو عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه ارشاد فرمایي په دغې قول کچرې مونږ په زړه باندې ولیکلو شاید چې مونږ داسې ونه کړی شو حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي چې قیامت په ورځ باندې به په هغه څیز باندې زه ډېر خفه وم په دنیا کې هم پښپیمانه یم چې د ما د ژوند یو ورځ کمه شوه او ما په هغه ورځ کې نیک عمل ونه کړی شو د ما د ژوند یو ورځ کمه شوه دې شپه باندې او په دې ورځ باندې به انسان په دنیا کې هم پښپیمانه وي په آخرت کې به هم پښپیمانه وي چې کال واوړېدو مونږ چې عمر هم زیات شو عمر د چا زیاتیږي نه یا ساتئ د هر چا عمر کمیږي د چا عمر زیات شوی دی هیچ چا عمر هم نه دی زیات شوی 2021 کې زه 40 سال شوم زه د 45 سال شوم زه د 50 سال شوم عمر مې زیات شو زیاتیږي نه عمر کمیږي حقیقت کې عمر کمیږي او هغه مونږ چې کله په دې شپه باندې مونږ بدغوبلې کوو د اسلام او د شرع خلاف کارونه کوو مونږ له څه سوچ دی چې مونږ په دغه تیر کال کې حدیث پاک کې راځي حاسبو قبل ان تحاسبو هغې ورځې نه مخکې حساب وکړه چې کومه ورځ باندې به قیامت په ورځ باندې به تا سره حساب کولی کېږي دغې شپه باندې خو حساب په کار دی چې ما په تیر کال کې زما د مونځ څه طریقې کار و زما د عباداتو څه طریقې کار و ما څومره زیات ظلمونه کړي څومره حلال و حرام مال مې خوړلی دی د قرآن په دغې وبا کې ما څومره ظلمونه کړي دي او په دغې وبا کې به هم انسان دغه سوچ به راځي چې په دغه شپه باندې ډېر امیر کبیر کسان په دې شپه باندې ډرینکینګ کوي شراب نوشي پکې کوي محفلونه ګرم شي په دې شپه باندې یاد ساتئ انسان له تیر کال باندې محاسبه پکار ده د دې د وجې نه قرآن کریم فرقان حمید ارشاد فرمایي ولا تبذر تبذیرا رب فرمایي اسراف به نه کوي او اسراف ډېر پیسو خرچ کولو ته نشي ویلی علما لیکي چې اسراف یو معنا دا هم ده چې یو روپۍ ناروا کار کې استعمال کې دا یو روپۍ هم اسراف ده په عربونو روپۍ لګول اسراف نه ده یو روپۍ تا استعمال کا خو په ناروا کار کې تا یو گاډي ویلینګ کولو په دې شپه باندې یو 500 روپو پیټرول د واچول دا خو اسراف نه ښکاري خو یاد ساتئ دا 500 روپۍ هم اسراف دی تا د ماشومانو دپاره او د ډزو دپاره تا آتشبازۍ دپاره د 1.5 روپو ډزې واغستې کم څیزونه دي پټاخي تا واغستې یاد ساتئ دا 1 روپۍ هم اسراف دی ځکه اسلام فرمایي اسراف یو روپۍ د اسلام خلاف خرچ کول دا د اسراف په زمره کې راځي غرض مداو حاضرینو
چې نن د کرسمس ډے د چا مبارکبادي ورکړي یو بل ته، یا په کور کلي وطن کې بار ممالک څوک پیغام ورکوي چې چا کرسمس ډے یو بل ته مبارکبادي کړې ده. یا د اسلام په زمره کې تاسو اجدام د اسلام د اخترونه یو اختر به یاد ساتئ، توبه او استغفار پکار دی. او دارنګې په دغه چې کم 5-6 ورځې بعد به نوی کال کیږي، زه تاسو ته د اسلام یو اسانه طریقه ښایم، او هغه دا چې دې شپه باندې 2 رکعاته استغفار نفل وکړه. چې کله 12 بجې شي 2 رکعاته نفل وکړه او دعا وکړه چې رب کریمه 2020 ته ټول په کرونا کې تیر کو، رب کریمه ډیر په تباهۍ باندې تیر شو، د خلکو د جان او د مال نقصانونه وشول، رب کریمه ما ګناهونو نتیجه وه،